بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله مولانا العظيم. عزیزانو څنګه چې تاسو مخکې د اسماء حسنا په باره کې بیان اورېدلو، بدای جمعه کې هم درې د الله تعالی نومونه دي، یو الفتاح او دویم العلیم او دریم القابض. دا د الله تعالی اسماء او درې نومونه دي. نو اول نوم د الله تعالی چې کوم بابا واغسته الفتاح مشکل کشا، دویمه معنی دی دا چې الفتاح معنی هر کار پرانستون کې ذات، او العلیم معنی ډېر لوی علم والا وسیع علم والا ذات، او القابض معنی چې رزق تنګون کې، چاله الله تعالی وای رزق تنګ کې او چاله الله تعالی فراخ او کولاو ګرځي امتحانا. ندی وجنه ایزان الفتاح دغه نوم د الله تعالی چې څوک د سهار موضوع کې، او الفتاح دا نوم د الله تعالی د دې ذکر 70 پیری د خپل سینه باندې د خپل دواړه لاسونه کېږدي، او یا فتاح یا فتاح دا نوم اولولي او په خپل سینه باندې د شفو کې، نو الله تعالی باید د کزړو په نور ایمانی سره منور وګرځي. نو الفتاح الفتاح یا فتاح یا فتاح وظیفه چې دی کوي د غزړه الله منور او روخانه ګرځي. د دې وجنې ایزانو دا الفتاح دې کې دوه قسمه وظیفې کول شي، الفتاح یا الله دا سم کول شي 70 بیرې چې وای، او یا فتاح یا فتاح دا سم ویل جل جلاله بو سره وای. دویم نوم العلیم دی، العلیم چې دا وظیفه څوک د دې 115 پیری رس کې دی کوي، نو الله تعالی بدای کستا علم لدنی ور کوي، علم او معرفت دروازې میں اللہ تعالی دبانے کولاو ګرځي. چا مطالعه نه جاری کیږي، چاته سبق نه یادېږي، ذهن کمزور ہدایه د پاره چي دی، نو یا علیم یا علیم وظیفه ځان لکای 115 پیری ځان لرس کی دا وای، نو الله تعالی باندې دبانے د علم دروازې کولاو ګرځي چې څه عبارتونه ورته نه یادېږي، یا چا امتحانی نو امتحان د پاره هم یا علیم ځان یو تمخ کی شروع کی، امتحان ورته الله آسان وګرځي او الله به پاسون کی. نو یا علیم 115 پیر رس کی د دې وظیفه ده. یا دویم قسم دویمه طریقې باندې العلیم یا الله یا العلیم یا الله داسې طریقې باندې 115 پیری دی وای، نو الله تعالی ورته دغه علم آسان وګرځي. دغه دریمه نوم د الله تعالی چې دی القابض. نو یا قابض یا قابض څوک چې دغه د روټۍ هغه څلورې سیکي او په څلورې سو باندې دغه نوم د الله تعالی یا قابض یا قابض دی ولیکي، یا القابض یا الله ولیکي، او دغه روټۍ د څلوېښت ورځې استعمال کی، یعنی څلوېښت ورځې دی دا روټۍ هغه ته ورسه لګ لګ دای نه خوري دی، نو دوانی با الله تعالی چره هم نو په لګ راولي، نو په الله تعالی چا تند راولي، نو په زخم الله تعالی راولي، کراش الله به زر جوړي، انا په الله تعالی دد راولي، داینه به الله تعالی ان شاء الله تعالی الله تعالی محفوظ ساتي. نو دې وجې ځانو دغه ذکر اسکار په کار چې موږ دې کوشش کوو دا وو، او بخبل هم په دې باندې عمل کو، نور ته مرسو. ډېر خلک ما ته وایي موږ ستاسو دغه بیان اورو، ټول الله تعالی دنیا د آخرت خوشاله کامیابی ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.